د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي ثعلبه داغه نوم زکات دپاره نبی علیہ السلام یو صحابي ولیږه ویلار شه او زکات راغونډ هغه ګرځېده پرې مالدار او پرې زمیندارانو د هغوی نه زکات راغونډه دا ثعلبه څوک یو غریب سړی و د پیغمبر علیہ السلام یو غریب صحابي و نبی علیہ السلام مبارک ته راغی وی د الله رسوله غریب یم دعا راته وکړه چې ما له الله تعالی مال دی حضور پاک مبارک ورته دعا وکړه چې نبی علیہ السلام خو مخکې ورته وایي چې ګورې مه کوه دا غریبي دی ښه ده هسې نه که مال درته میله وشي بیا د الله حق به درنه پاتې وی نه د الله رسوله مجبور یې که چې دعا یې ورته وکړه د حضور پاک مبارک دعا هو بېشک قبلیږي قبوله ده الله تعالی وله ګډې چیلې اوښان ورکړل هغه زمانه کې دا مالونه و مانځله به جومات ته راته مالونه یې زیات شو نو په کلي کې بیا ګزاره نه کېده د مدینې شریفې نه بارې ځان له ځمکه واغېسته او هغې ته منتقل شو ځمکه کې ځان له کور جوړ کړه هلته لاړ اګرې چیلې اوښان دي هغه پکې ساتي منزله به راته نور کله 15 وخته منزله خو چې د مدینې شریفې نه بار ووته نو بیا به یو څو مونځونه له راته اوسه به نه شو رارسېدی ماسخوتن به تیاره و نه به شو راتلی سهار به تیاره و نه به شو راتلی چې د ماسپښین مازدیګر ماښام به راته ګوره د مال دا برکت یو مونځ د حضور پاک مبارک په ژوند کې هغه سره د ټولې دنیا د مال نه قربان داسې ده که نه چې نبی علیہ السلام مبارک حیات دی په دنیا کې او مونځ ورپسې کې او د هغه مبارک مخ ته ګوري نوراني ته زویم د دنیا دا ټول مال ترې نه قربان د مال د وجې بعضې مونځونه پاتې چې د نبی علیہ السلام په امامت دی نور مال ډېر شو ځکه د نبی علیہ السلام دعا نو د هغلته تنګ شو نو ورپسې لږ بل ځایدان له ځمکه واغېسته ښه لرې لکه چې چا څاروي ډېري پردي فصل له ورځي جګړې کېږي حرام کېږي لرې لا ځان له کور جوړ کړه اوس به صرف د جمعې مانځه راته او نور له نه شو رارسوي نور مال ډېر شو ځکه دعا د دواړو جهانو د مبارک سردار ده ځان له خلک هم پرې تنګ شو سړیه بلا ګډې چیلې اوښان دي وي زمونږ فقدونه راخوړل ځان له لږ لرې ځمکه نور هم واغېسته هلته یې کور جوړ کړو بلا مریانې دي غلامان وینځې هلته لاړ د جمعې مونځ هم دې پاتې شو یو اختر او بل اختر به راته دا د مال برکت زه وایم هغه مال ښه دی مال بد نه دی د ډېرو صحابو مالونه وکړه ډېر اوس درته بیانوم خو چې د الله حق پکې ورکړي او کم مال چې تا نه الله هیر کړي د الله حق در نه هیر کړي دا مال د انسان دپاره وبال دی الله دې داسې مالونه راکړي الله دې داسې مالونه راکړي چې موږ ته پکې الله او د الله رسول او دین او اسلام رایل زکات له نبی علیہ السلام یو صحابي ولېږه چې لاړ چې زکات راغونډ وګرځېد د یو نه راځي د بل نه دله ورغی ثعلبه بوډا دی اوس نبی علیہ السلام را لېږلې ستا په مال کې چې کوم زکات یې هغه درنه وړم زکات څه ته وایي وایي زکات نه کوي چې قرآن کې الله نه وایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مونځ هم کوئ زکات هم ورکوئ نه نه ټیکسونه مانه ټیکسونه غواړئ زکات غواړئ پیسې در سره نشته نور کوم نشته خو ما په خپل محنت او مشقت ګټه لري هغه زکات غونډونکي د نبی علیہ السلام مبارک صحابي را رخصت کړ چې راغی نبی علیہ السلام مبارک لوی څنګه چل دی وکړ وی حضرت ته نورو خلکو نه مې راجمع کړه هغه ثعلبه چې تا ورته دعا کړې وه هغه زکات رانه ولې
وی دا خو ما په خپل محنت مشقت ګټلی دی او دا ټکسونه تاسو ما نه غونډوئ په موقع چې کوم صحابه ناست وو وی د الله رسول دعا دې ورته وکړه که نه دی حل مال ډېر شو اوس زکات ته ټکس وایي زکات نه ورکوي ته دواړو جهانو مبارک سردار به د چا غیبت نه بس چپ شو وږی مه دې چې پورته لاړ ښځې ته یې الو ښځې او سړی راغلی وی زکات یې غوښته اوښان په زکات کې ګړې چیلې غنم نور مال دی غوښته نغد مال ما ورته وی ځه نیک بخته خپل کار کوه وی د کوم ځای نه راغلی و سړیه وی نبي علیه السلام را لېږلی و ای بدبخته چې نبي علیه السلام دله راولېږه او تا بیا هم واپس ولېږه ودې رټه دا دې څه وکړل غلطي دې وکړه دا مال خو د نبي علیه السلام مبارک د برکت الله موږ له راکړل یاره دا ښځې ګورې تکلی ښه سړي په زکات کې ناراضتۍ زنانه په خیر خیرات کې تکلی خو موږ د زنانه په مال هم خېټه ورچولي نو هغه هم ترې قبضه کوي د هغې چې کوم مهر دی هغه موږ خوندي کړي نه ورکړو ښځې په صدقه کې او په خیرات کې تکلی ښځه یې طالبانو نه دا وظیفې ښځې ورکوي ګنې که سړو ورکولی چې دا طالبان په جومات کې نار نه ځکه سمسې د سړي په لاس نه ده سمسې د ښځې په لاس ده شکرې د سړي په لاس نه دی هغه د ښځې په لاس دی نو طالبانو ته ډوډۍ ملوي ګنې که شکرې او سمسې د سړي په لاس شوه یقین کوه که بیا و نوری هم چا نه وي د سړي سختي د ښځو زړه نرم وي دا عامه قاعده که څوک فقیر راشي او یا څوک لږ غوندې هم وجاړي نو د سړي زړه سخت دي او ښځه پرې زر خفه شي داسې ده که نه د ښځو زړه نرم وي که نه د سړو زړه کلکي نه ښځه ورته وایي سړیه دا دې څه وکړه د نبي علیه السلام مبارک استازی ودې راته دا مال خو د هغه په دعا موږ له الله راکړی دی دا دې څه وکړل غلطي دې وکړه او زکات چې حق دی ورکړی به دې و که نه دې هم کوی شو چې ما غلطي وکړه اله شابه سړیه چې څومره ستا په مال کې زکات کې را جمع کا او نیغې پیغمبر علیه السلام له یوسه نیغ شه دیم ستومانو بلا سامان را جمع بیروخان ګړې چیلې او نقد مال کې او غله کې چې څه کېدل ټول یې جمع کړل غلامان نوکران یې ځان سره واخېستل راغې مدینې شریفې د جومات میدان کې ټول سامان کېښود حضور پاک مبارک ته ورغی د الله رسوله ستا سړی راغلی و ما نه دغسې راغلی او ما هغه ټول زکات راوړی دی دغه میدان کې مې قود دی د الله په لار کې قبول ته نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی تا خو زکات ته ټکس ویلی تاله چې زما سړی درغی هغه وخت کې دې به یې نه ورکوه اوس دې راوړه ځه شابه مال دې موړه ځه مال دې وړه اوس به د قیامت پر ورځ په دې شا د الله په دربار کې راوړئ ویح ثعلبا صرف دا یو ټکي د خولې مبارکې نه ووتې هغه سړي ورته وایي زکات یې را نه کړه وی ثعلبه تباه شو تباه شو ویح ثعلبه تباه شو ضرب شو وی زه اوس شابه دا مال دې وړه اوس به د قیامت پر ورځ په دې سټ د پاسه راوړې د الله دربار ته را حدیث پاک کې راځي کا نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې خلک به دا مالونه د قیامت پر ورځ په دې سټ د الله دربار ته راوړي لاړ سړی د نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ راغی بلا مال را جمع هغه ظلم نه وی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ له راوړه داسې بوډا کې دا روزي په را پرېوتې وي راغی ورته کېناست وی دا مال مې راوړی دی زکات دا د الله په لار کې تبو وی دا خو بلا مال هغه د ټولو کلونو مال یې راوړی وی ته څوک یې
وی ثعلبیم او هغه چې هغه نبی علیہ السلام ستا زکات نو قبول کړي وی هغه بدبخت سپیره یم وی چې نبی علیہ السلام د چا زکات نی قبول کړي نو ابوبکر لسه مجال دی چې هغه زکات قبول کړي زوړه دا عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله اغل هغه ټول د نبی علیہ السلام د زمانه او د ابوبکر د زمانه او د دغه زمانه ملا زکات راو وی دا قبول کوي ته څوک بابا وی د ثعلبه ما هغه چې نبی علیہ السلام او ابوبکر ستا زکات نو قبول کړي وی هغه ما وی خچ نبی علیہ السلام د چا زکات نه قبول کړي او بیا داغه نه پس داغه خلیفہ ابوبکر نه قبول کړي دا عمر سم مجال دی چې زکات به قبول کی اوله قیامت پر دې بلاست د پاسه الله دربار کې راوي اوسم باز خلک ګوري راته کوي صدقه خیرات او زکات دې ته پکسونو دې ته بوج وای بوج دا الله حق دی ګوري د متقی صفت کې الله وای ومما رزقناهم ينفقون کم مال چې الله ورکړي دی نو په هغې کې خرچ کوي مال خو الله را کوي که الله وغواړي په یو سیکنډ کې ولې دا مال ني تاسې دا وکنه بیماري به درته پېښه کړي داسې بیماري چې لکونه روپۍ به پرې لګي څه به کې دشمني مقدمې به راته جوړې کړي په لکونو به پرې لګي بیا به څه کوې کورونه به درته راوغورځوي بیا به څه کې جګړې به درته جوړې سي آفت به در باندې راولي زلزله به در باندې راولي بیا به څه کې کولی شي الله کې نه شي کولی دا ټار څه کولی شي نو زکات د مال حق دی انسان د مال دا به دې خامخا ورکوي چې نه ورکوي د الله مجرم شو د قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي او په دنیا کې څه سزا ده مال به بربادي دا دې نه و چې د ما مال ډېر شو مال به ډېري خو د زړه اطمینان او سکون به پکې نه زړه به مطمئن نه زړه به خوشحاله نه خفه وي نو په هغه مال څه کې چې زړه دې پکې مطمئن نه دی او زړه دې پکې خفه دی خوشحاله نه دی او دا مال ګټو چا ده پرې مو سوچ کړی یو که نه بچو له چا له جمع کوي چې زکات نه ورکړي زوی له لور له بچو له هغه بچي چې بابا مړ شي بس جنازه ده او د جنازې نه پس یو دو درې ورځې ولا قبر له ځي بس خبره ختم دا مال ولا بابا ګټلی لار ورله ګټلی پخوا به د جمعې په شپه باندې چې تا لږ خیرات او صدقه کو غریب له جومات ته ورکو چا به جمعې په شپه ورکوه مو ورکوه ورکوه مو ورکوه هغه خبره هم ختمه سه صدقه ختم خیرات ختم لار او مرسول څه کوي دیر نر زوی به ایماندار زوی به چې یو څو شپې خپل پلار او مور را یاد کړي اب هم کن نو کم مال چې ته ګټې ځان مجرم کې د الله حق نه ورکې د بچو دپاره چې سترګې دې پټې شي قسم دې دغه بچي ورې په جنګونه کوي که دوه ولی درپسې خیرات دي او ولې خیرات دي ولې دا پلار په خپل جون ماشوم و نه پوهېده څه کوه به خیرات نه مال یې و دولت یې و جایداد یې و ولې نه کول خیرات نه که نه کول زب پیرې په ټکېږي او سر دې په ټکېږي د بچو پیسه اور ور دې نه کي بچ رونو ځان له آخرت نه خرابو ښه آخرت به ځان له خراب کو دنیا به بچو له جوړه کو چا باندې چې زکات فرض دی غني دی ورکوی د خپل مال زکات غاړه خلاصه کړې خیرت دې بچي نه پکاري او دا مو چې مال به کم شي زه راته قسمیه وایم
د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا او د الله د کتاب وینا را چې مال کمیږي نه زیاتېږي او خوشحاله به مې په دې مال او څلوېښتو کې 1 روپۍ لتاک نه مال زه دومره شی م نه دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې بعضې خلکو د زکات نه انکار نه ورکو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فوج را جمع کړ جهاد ورسره کو عمر فاروق رضی الله عنه ول راغی وی دا څه کې دا خو مسلمانان دي مسلمانانو ته به جهاد کې وی زما د قسم په خدای وي چې کوم سړی په خپل مال کې زکات نه ورکوي چې یو د ګیګړې چیلې برکوټې بچې پې لازم دی یو چابک او تسمه پې لازمه ده او دام نه ورکوي زه به ورسره خامخا جهاد یې ورسره وکړو هغه قوم یې ټیک کړو په تورو باندې یې مړه کړل دا یو بغاوت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی زما هغه وخت کې خو چې دې بد کوي وروسته راته پته ولګېدی چې ابوبکر په حق دی ولې ته داسې نه کول سبا او بل قوم انکار کړو بل به انکار کړو بل به انکار کړو او بیا به زکات ته ورکړو قوم یې ویرو چې خامخا به زکات ورکړو او چې صدقه دې د مال نه ورنکړه زکات خلاصه کې النفلي صدقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی بیبي ته یې ویل د خوراک ته شته که نشته ودرېږه د الله رسوله دې تاخ کې مې یو ټوټه غوښه ایښودې ده اده له اوبو کې اچوم لږه ښوروا ده جوړو بیبي چې ورغله د مسلمانانو مور تاقله چې ویې کتل په تاس کې غوښه نشته کاڼې پکې پروت سپینه بکره پکې پرته د کاڼې دا غوښې په دې را د نبی علیہ السلام مبارک ته اکاڼې راوړو د الله رسوله دا خو دلته کې غوښه مې ایښودې وه ستا دپاره اوس خو په کاسه کې د غوښې په دې کاڼې پروت دی وی څه ته څه واقعه خو نه ده پېښه شوې ولې داسې وکړي وی صاحب نور څه نشته خو یو سوالګر یې راغی او سوال یې وکړ خیر راوړی د الله مورې ته وی ما ورته اواز وکړې چې خدای پاک دې ته وبخي بس دا مطلب شو چې ځه دا غوښه مې ځکه نه ورکوله چې دا مې تاسو له ساته یو سوالګر یې مې رخصت کړ وی ګوره تا سوالګري له خپل حق ورنکړه په دې غوښه کې نو الله تعالی هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه اوس هغه صحابه و نبي علیه السلام و هغوی به هغه لیدل غوښه ورته په کاڼي بدله شوه نوم چې پې سوچ یو که نه زموږ علما لیکي چې څوک په خپل مال کې زکات نه ورکوي او صدقه او خیرات نه ورکوي د دوی دا مال هم کاڼي دي خو مونږ خو دومره طاقت نشته لکه د صحابه و فتیان مونږ خو صاحب کشف نه یو مونږ کاڼي کوي هغوی ته خو الله په ژوند کې وښوله چې دا کاڼي دي چې د هغوی خیبې ته تېر نه شي مونږ ته خو الله دا کاڼي نه ښایي مونږ یې خورو خو په وجود کې دننه تې کاڼي جوړېږي ړون هم څومره سخت دي لکه نرمي نشته دا هغه د زکات او صدقې حق مونږ د خپل مال له نه ورکوو نو پرو یې په دنیا کې ته کاڼي نه جوړېږي په وجود کې دننه تې کاڼي جوړېږي زور هم لکه د کاڼو سته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی په بنی اسرائیلو کې 3 کسو یو برګ وجود برګو یو گنجیو او کړکرانه خلک دی وی دا د ارمان دی کې دا برګي مې د دې وجود نه ختم شوي او فرشته خو د انسان په شکل وه لاتې پراخ تو په هغه سات یې هغه برګوالی ختم کو اشته ښکلې څرمن ولا الله ور وی کم مال دې خوښ دی وی ګړې چیلې یو ګړی ولا راوسته غیبي ولا یې ورکړې دا واله او دعا یې ورته وکړه وی دا الله دې پکې برکت واچي هغې کې الله دونه برکت واچو الله انګه شو بچي راوړل لوی کنډک ته ګو بل له ورغې هلکه
څه تکلیف دی رتا وی صاحب دا سر مې ګنجې دی خلک راپورې خاندي بچو ته مې خلک پیغورونه ورکوي ګنجې راته خلک و دا مهربان دی که مال الله ښکلې ویښته راکړل په سر یې وله لاس راښ که پروردګار پرې خشته وي اتر وټوکول وی څه دی خوښ دی وی غوا مې خوښېږي غوا یو غوی وله غیبي راوسته وله یې ورکړه بلار به غوا وه وی دا الله دې پکې دله برکت واچوي د هغې بچي پیدا شو د غوا رحمت یې جوړه شوه هغه نابینا د لون له ورغې وی څه دی پړه ارمان دی وی سترګې مې ړندې دي دا مې په زړه ارمان دی چې دا سترګې مې جوړې شي او دې دنیا ته پې وګورم په سترګې والله سراخ که الله یې سترګې جوړې کړو وی څه دی پکار دی وی اوښ مې پکار دی اوښان مې خوښ دي یو لنګ بلار به اوښی وله ورکړه او دوه یې ورته وکړه هغه الله لنګه کړه د هغه یو د ګډو تیلو لښکر شو د بل د غواو او د بل د اوښانو څه موده پس راغې په بل شکل چې کوم برګیو او د ده په دعا جوړ شوي هغه له ورغې وی زه مسافر یم په لاره روان یم پیسې راسره نشته او د خدای په مال کې ما د څه شی راکړه او هغه الله ذات چې ستا وجود برګو تاله وجود جوړ کو او تاله دا مال درکړه دا هغه الله په نوم نه لږ شی غواړم او ته څه وایي زه برګ وم په ما دې الزام ولرو زما داسې ښکلي پیدایشي وجود ښایسته مزېدار دا دې څه ووایي او ته څه وایې چې دا مال الله راکړی دی دریشه دا خو ماته ده لار دی که نه پاتې ده نیکه نه او پلار نه او ماته پاتې شو په دې خپلو لاسو مې ګټلی دی دا ما دا کوم دی الله راکړی وی ښه که ته دروغ وایې نو الله دې هغسې که چې دې مخکې وي دا یې بل ده وی زه مسافر یم پیسې راسره نشته او خپل مقصد ته ځمه او د هغې الله په نوم چې تا ویښتنو ګنجې وې الله دله ویښته درکړل ما له څه شی راکړه وی څه دې وایي زه ګنجې ومه زه خو د مور نه چې پیدا شوي یم دغه خشته ښکلې ویښته مې وي ولې د خلکو نه بیا هغه زوړ حال یې ایري ښه کوم سړی چې مالدار وي که نه او مخکې غریب او مالدار شو بیا ته هغه حال ایري بیا ګډې وړې وایي مست چې مست زه غریب وم مال الله راکړی انما ورثتها کابرا عن تاب دا خو ما ته د پلان نیکه نه پاتې دی وی ښه که دروغ وایې نو الله دې هغسې که چې څنګه مزګې وي بل له راغی چې کوم ړوند جوړ شوی و د په دعا وی زه راغلی یم مسافر یم هېڅ راسره نشته مال دولت د هغې الله په نوم درنه سوال کوم کوم الله چې ته ړوند یو سترګې درکړې څه شی راکړه چې زه پرې خپل کلي ته ورسو او ته څه وایي وایي او بلکل بېشک ټیک ټي و زه ړوند ومه الله راله سترګې راکړلې ډېر غریب وم الله مال راکړی بل هغه په هغه د الله په هغه نعمت شکریا ادا کړه او ویې منله وایي داسې کار وکړه چې زما دغه مال دې ورشي چې سرې پکې خوښې پکې بوځه زه راته دا نه وایم چې دا بوځه دا مه بوځه چې زه دې خوښې بوځه دا فرشته ورته څه وایي وی مال مې نه دی پکار تاسو درې کسه وی الله در باندې امتحان وکړو ته پکې کامیاب شي هغه دو پکې ناکام شي زه الله دې په مال کې برکت پیدا کړه هغه ړوند چې و د هغه مال نورم زیات شو نورم د عزت خاوند شو او چې کومه برګې او ګنجې و مالونه هلاک شو هغسې شو چې سږ مخکې الله داسې هم کولی شي نه چې په چا زکات فرض وي پام کوئ ګورئ دا ونه وایئ چې مال به هم کم شي نه په د الله په مال کې زکات فرض دی خامخا ورکړئ په نغد مال کې څلوېښتمه روپۍ زرو کې 50 او چې کوم د پټي غله د غنم جوار پټي کې دی شوي وي
د شورګرې لسمه ده په لسو منو کې یو من چې د کم اوبه د شین دي د کندې دي یعنې د ارته او د بۍ اوبه نه دي او زمونږ د میرې چې د چا اوبه د ارک دي یا د ټیوبویل دي یا د چا اوبو باندې قیمت ورکوي ابیانه ورکوي هغې به شلمه ورکوي په شلو منو کې یو من په غنمو کې په جوارو کې په ګوړه کې دې کې به زکات ورکوي په غارو چې کوم دا بوټي ولاړې خلک یې وکوي دا چې پیدار او توت او شوه په دې کې زکات نشته ځکه که څوک صدقه ورکوي ورلی په چلان له کوره غشتي او په کاری باندې ځان لی غشتي تجارت لنه او په کاری ورکړی په هغه کورم زکات کو ور الله تا د سختۍ نه اسانۍ درته چا ځان له سوزکې اخیستلی ای سوزکې نه پلین کوچ یې واخیستو نه پیسو والا پلین کوچ هم نه ځان لی بس واخیستې خو په کاری چلی تجارت لنه په هغې هم زکات نشته ولې وي ته بې ځان له خپله مزدوري کې مزدوري کې غویرې دي مزدوري پکې قلبرې ده ځان له پې پټې کړې خپله مزدوري پکې میخرې ده پایو لرې ساتلې ده د 500 روپو ولې نه ده قلبرې د 1 لک روپو ولې نه ده خو چې ځان له پې کار کې په پټي کې په هغې هم زکات نشته بیا دا میخه چې پایو لرې ځان له ساتلي په هغې هم زکات نشته د ضرورت چې کوم ستا سامان دی د ضرورت ټوپک دی په کور کې توقع له ساتلی دی یا په کور کې چې استعمال د ضرورت کم سامان دی هغې زکات نشته خو چې د ضرورت نه زیات شي وي د هغې قیمت به لګي زکات به پرې ورته یې وایي ای وي ګورې په ضرورت کې نه راځي ښه د ضرورت نه زیات شي نو الله نه چې سړی د ګناه معافي غواړي نو یوازې ګناه بخل بیا نه دي دوی بیا هغه ګناه په نیکۍ بدلی دا عجیبه ده دنیا کې و چې یو سړی د نه معافي وغواړي کې پلان کې تا سره مې زیاتې کړو ما وبخه نه بخم جرګه دله راولم دغه جرګې هم داسې راځو نه یې بخم بلکې بعضې وخت کې په مقلان خلک یاره کو خدای او رسول په جرګه راولې بیا هم نه بخم اوهو ستا دا سپېمې ده خدای او د رجیل دغه تلو دي تا دا سر دا شکل دا ګند خیدل په دا ګن نه ډکه خېټه دې له الله رسول په جرګه راوسته شرمېږي هم نه بې حیا هغه الله چې تا له څونه ښکلی جوت او چې بیا پیټه کې د لږ در پیدا شي او دستونه دي چې نو بیا هغې الله ته چغې یا خدای جوړ مې کې یا خدای غاښ مې مات سو یا خدای خېټه مې ماته شوه نو بیا دې خوله وازې نیولي الله ته او اوس کې دې پتونه کې په سر کې مسکي راغلې ده نو اوس وې که الله په جرګه راول رسول په جرګه راول ته د الله د رسول د جرګې دا حقیقت ته ته وایم ډېرو خلکو له ما مخکې را خبرې کوي پیغمبر په جرګه راولي نور حاجي صاحب داسې نه مست چې که نه مست موټرګې والا راغله لږ غونې یو بوډۍ په پورې لږ سیمټي پوخ شو یو له 100 روپۍ ورته راسي که پیغمبر په جرګه راول د 100 روپو جرګه یا خدایا د الله په جرګه راولي داسې مه وایه الله او رسول دومره تا ته سپک شو یاد وساته چې چا هم دا ټکې د خولې نه وایسته چې الله او رسول په جرګه راغی بیا هم نه منم کافر کړو د الله او د رسول سپکاولی او رسول الله په جرګه راولي دی هم نه منم کافر شو بعضې وایي 1,40,000 پیغمبران راولي بیا هم نه منم بالکل چورلت کافر او چې کافر کې چې څومره نیکۍ کړي حجونه مونځونه روژې هر څه لوټي او چې کافر کې خدم کې جدا شو تاسو وړې خبرې پوه نه لري دا زموږ د خلکو الله او رسول کورې ټوکې او خنداګانې هېرونو الله او رسول په مونږ ډېر احسانات کېږو هغه د خندا نه دي چې موږ پورې خنداګانې کوو د ټوکو لوبو لوی چې موږ پورې ټوکې لوبې کوو مال بسې او دولت پسې
جون بسی که مسلمان سر بم د الله او د رسول نه قربانه جون بم د الله او د رسول نه قربانه عزت او مال او دولت هم د الله او د رسول نه قربانه نو ته به الله اوس نو مونږ لکه څوک راکړي ګرګه نو مونږ داسې وایي خاصې بیا دا غلطي مې کړې ده ما معاف کړه نه معاف کو ولې دې کوله ټول هر انسان زه او ته ټول یې داسې وایو ولې دې کوله او زه یاره چې معاف دم ته ما خو په دې لاره به نه راځي معاف به دې کوم خو د ما په لار به نه راځي خبرې به نه کوو غم خادي به پاتې الله څه وایي چې بخښنه دې وغوښته بنده هغه نی ګناه دله معاف کوم څه کوې چې په نیکو دله بدلومه دغه الله چې دا مونږ ورپورې توفیق ته دغه ګناهونه په نیکو دله بدلو نو پروردګار د دې شو قدر په شپه یو آواز دا کوي څوک بخښونکی شته چې ویې بخښم دویم آواز څه کوي څوک رزق غوښتونکی شته چې وله روزي ورکړو ای رونو مونږ په روزي او رزق کې الله ته محتاج یو که نه دوی تر روزي ګرې په ځمکه کې نه ده باران شو ګلی شوه طوفان شو فصل به در زرغون نیشي زرغون به شي تیلاب به د نیو په دوکان کې نه ده ګوره که یو سړی د دوکان ده په تجارت او په سوداګرۍ کې نه که یو سړی د تاجر په دې کې نه رزق الله ورکړي روزي د الله په اختیار کې ده داسې په مقل بدلته وکړم چې د خبرې په چل نه پوهېږي او داسې رزق ورپسې لګېدلي چې درولی نشلېږي داسې و پیار به راته وکړم چې د هغه نه عقلمن انسان به بل نه روزي به مخکې ډېر به وپسي روزي په الله سره حیواناتو له الله نه ورکوي یو ډېر لوی بزرګ دی شیخ کردی کردستان پر هرات کې علاقه رسم کرد وده و اوس پکې اکثر شیعګان یو ډېر لوی بزرګ و هغه نه چا تپوس او مخکې ډېر لوی ډاکو باقي به یې کول غلاګانې به یې کول تا دې تپوس یاره تا دا دومره لوی ډاکې به دې کولې غلاګانې به دې کولې علي پرېښودی دې لوی نیک طویل له جوړ شو الله ته فریاد و دا اوس وی دا یو ځل مونږ دا توکړه او بل عمالم یو کور نه راوویسته یو ځنګل ته رالي او زه د هغه غلو د هغه ډاکوانو مشر یو ځنګل ته رالو هغه مالم تقسیم ځنګل ځان له دی دې کې یو نظر مې شو د کجورې ونه وه هغې ته مې نظر یو قارغه به راته او د کجورې نه به یو پخه کجوره ده وپوله او چې پخه کجوره به یې روشوکوله نو پکې مخوکه به یې وله زور ورکړه او ډوکې به یې ته وویسته پخې کجوره چې لږ زور ورکړه ډوکې ته ودانګي او بیا به دا قارغه والوته نو وزر یې به یې لکول او د کجورې په دا منځ کې په دا ډک کې به یې هغه د کجوره ورغورو وی دې ته مثال دا قارغه راځي او دا تجورې نه پخه تجوره سوکی هډوکې دې په مخوکه وباسي او بیا بره وزر یې لقی او د دغه په دا میانځ کې د کجورې بره ډډه ده دا منځ یې لږ ډډ دی په هغې کې ورغورځل وی ما وی کې د دې قارغه جوړ دلته بچي دي او د خپلو بچو له خوراک ورغورځوئ خو بیا نه کې مې سوچ کړ چې دا بچو نه دا لرې ولې ده دا قارغه لرې ولې ده په کار دا وه چې دې بچو له خو ورته که نه لکه اوس مارغه دی نه خو خپلو بچو سره په جاله کې کېږي نو خوراک وله ورته یوی ما دې ملګرو ته ویې تېره ورځ دې کار کو ورکوې دې ما د کارغه دا بچي ګورم د کارغه بچي ګورې اوسه پورې بچاړو لیدو چې دا بچي څنګه دي او دا ګورم چې دا کارغه ورته ورنږدې کېږي نو د بله نه ورته را کجوره ورغورځوي چې دا وایي دا هم ګوره د الله یو عجیبه نظام دی حیات الحیوان لیکلي وی دا کارغه چې کله بچی پیدا شي دا کارغه خو تک تور نو چې بچی پیدا شي اگر بچی تک سپینې نو دې ته ویریږي دا ښه د کارغه او د خپل بکي نه وتسته دک سپین بچی نه ویریږي ورته
بیا ولې نه راځي خو نو د هغه بچي خوراک شته نو الله تعالی دا ماشي او دا پتنګان راولي دا د هغه بچي نه ګیټه پیر تاوي دکو یو وخت د خامخا د تیونه راځي به دا کارغه چې خلو وازی نو پینځه پګې کړې د ننوځي فلا بچي چې خلو وازی پینځه پګې کړې د ننوځي هغه خوراکي هغوی د تاویږي پردیم وي او هغه خوراک هم وي نو چې د باندې کله تورې بڼې راښکاره شي دا مور ولا راځي ولا نو بیا دا مور راکې دا وترکي یا الله دا عجیبه نظام دی پروردګار نو وی چې ما دې ته وکتل ما چې راشه ته بره وروخېږه وجهرته ګیرې ته زه بره وروختم ومې کتل وی یو لویه اجدها خامار دی په هغه ډټ کې او دا کولې داسې وازه کړې او دا کارغه دا تیدولی وړي او دا اجدها پرې خوله کې ورپوردی دا خامار او چې خامار ته نو کتل په سترګو وین دی پته لګي که نه چې خامار ته مخامخ چې خو مخ ورپسې راغلی دی چې وروخته ماین هم په خپل ځای باندې ولاړ دی او دا کارغه چې څومره کجورې راغورځولي د هغه اجدها خامار په دا کولې کې ورغورځولي وایي ما ملګرو ته وایي چې راشه وګورئ د الله نظام ته وګورئ الله دشمن له د دشمن په خولې روزي ورکوي ته دې خامار ته دا تپوس ته که هغه رانږدې چې خو یو الواقع تېری ای دشمن دی او پروردګار ولا روزي کجوره غوندې میوه ورکوي او سترګو لږ خامار ته ګوره د ونې په سر کې ګوره او د دشمن د یعنې د پکوس په خولې ولا پروردګار د کاغه په خولې ولا الله رزق ورکوي او موږ رزق پسې غلا ته پسې ګرځو مردو ته مې ګوره موږ پر دې کې پورونه وو غلاګانې کوو دا کې کوو دې نه عبرت نالو چې دا کارغه د الله په کوم ځای کې مار له الله رزق ورکوي موږ له به نه راکوي چې موږ الله یادو بس وي اک او اک مې ټولو ملګرو ته وجالې توبه وبلته توبه مو ویستله چې توبه مو ویستله چې د چا دا کم کړې وه او د چا غلا م کړې وه لر ورپسې یو کس پسې چې رو ستا دا ته غلا مم کړې ده که راته یې بخي ویې بخه اته نه بخي نو بس مزدوري به دومره پیدا کوو به نو وی ټولو بخل چې مونږ بخلې ځه چې ته دومره راوي مونږ له مونږ بخلې د هغې نه معافي وغوښته الله ته کېناستو ذکر هم شروع کړه لا اله الا الله الله درود شریف هم شروع کړه دغه ولایت الله راکړو دا بزرګي له پروردګار وایي نو روزي رسونکي څوک د رزق څوک ورکوي دا ګوره الله ورکوي د تجارت د دکان د پټي د نوکرۍ دې کې روزي نشته ده دا لوی الله ورته نو غواړي به د چا نه بیا چې الله ورکوي نو غواړي به د الله نه نو نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې الله ذوالجلال بې موازدا کوي څوک روزي غوښتونکی شته چې روزي وله ورکړم او دریم څه وایي دریم دا وایي چې څوک بیمار شته چې مات نه سوال وکړي او ما ته وایي ما جوړ کړه چې زه جوړ کړم دی نو جوړونکی څوک دی الله بغیر د الله نه بل څوک جوړونکی شته نشته ډاکټر تا نشي جوړولی ځان نشي بچ پیړي کې بیماري پې راکړي نو تا به څه کوي ډاکټر خو ظاهري د علاج کوي کله هغه علاج برابر شي او کله علاج برابر نه شي الله جوړونکی دی بیماری الله جوړوي داسې بیماری په انسان راشي چې ډاکټرانو سره یې علاج نی دنیا پیسې انسان سره وي په پیسو نشي بچ کېږي د دنیا دولت انسان سره داسې بیماری راشي چې په هغه دولت او په هغه پیسو سوال نه پیدا کېږي چې ته بچ شي کسی جوړوي ډاکټر به ولې مړ کېږي ډاکټر زوی به ولې مړ کېږي ډاکټر پلار به ولې مړ کېږي ساینسدان به ولې مړ کېده د امریکې او د روس بادشاهان به ولې مړه کېدل د عربو د لوی مالدار خلک دا چې لوی بادشاهان د عربو مري دې ته د پیسو کمې د ډاکټر کمې نه د جست کمې د نوکر کمې دا به ولې مړه کېدو تو په ځوانۍ کې مړه څوک په بوډاوالي کې نو جوړونکی څوک شو الله پاک او الله په خپله اواز کوي چې څوک داسې شته چې دی بیمار دی او زمان استوالو بجی الله ما جوړتا او زه جوړ کو دا درې اوازونه په دې شو قدر په دې شپه رب العالمین په خپله
زه به مریض ته د رب العالمین هغه به وي پېشمني کې به پاڅېده هغه به دا ته کې الله وی تا ویلي دي چې ما نه بخښنه وغواړئ که نه موږ خو نه دي وي الله تا ویلي دي چې ما جوړ کا نو چې تا هم دا تپوس کړی دی چې ته وایې چې ما جوړ کا نو تا ویلي وي نو ځکه نه د جوړولو سوال کوم ته الله تا ویلي دی چې زه غوښتونکی څوک شته نه دې شو د څو یو کتو درم دې شو تا ویلي دی چې ما نه رزق وغواړی چې نه نو ما خو نه دي ویلي نو چې یو سړی دا موجي الله راغو تا ویلي ساکوري پیغمبر په ژبه نو زه نه رزق هم غواړم محتاج زه درنه بخښنه هم غواړم ګناهګار یم زه درنه جوړوالی هم غواړم ناجوړ یم ګوره هر سړی د جسمانی مریض دی او که جسمانی نه روحاني خو هر سړی مریض دی نو بیا رب العالمین د دغه انسان شال قبله خرو مشکات شریف کې یو بل حدیث دی بلې بلې به سوچو او دا ما چې کوم حدیث وینا دی حدیث معنا هم درته وکړو یا عایشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي په عربو کې یو قبیله د بنو کلب هغوی به ګډې چیلې ساتي ډېر زیات ګډې چیلې به ساتل ډېرې چیلې ساتل ښه شي مبارک شي پیغمبرانو را ساتلي نو هغې قبیلې به ګډې چیلې ساتلي بنو کلب به ورته نو نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د شو قدر په شپه الله ذوالجلال ته عبادت او دروازې روژه ونیسو دا یو حدیث کې راځي او مشکات شریف کې دا حدیث توی رب العالمین د لومبي اسمان ته راکوزیږي او د بنو کلب قبیلې ډېرې چیلې او بیا د هغې 2 کیلو په شا ویښته د یوې ډېرې په شا چې وری وي هغه به څو پوښي ماړي یا د یوې چیلې په شا باندې چې کوم ویښته دي هغه ټول شمېرلی شي نه نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه هم زیات بندګان الله بخي مګر 2 کسه نه بخي ښه په مشکات شریف په حدیث یې وګورئ یو مشرک چې الله سره شریک کینی مشرک الله نه شرک ډېره لویه ګناه ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وی هره ګناه په توبه الله شرک هم ده خو که توبه دې نه ایستې نو هم الله به وغواړي نو هره ګناه راته به کړي یو شرک نه به کړي ډېر خطرناکه ګناه ده شرک چې الله له یو کړي شریک جوړ په یو مشرک الله نه به او دویم کیناګر دا نه وه څوک شو په تاسو یې لږ زه وتم یو مشرک کافر او دویم توبه کیناګر چې دا په زړه کې بغض او کینه د مسلمان سره دا نه وه کینه او بغض به نه ساتي کینه بغض کې مسلمان ته په زړه کې بغض پروت دی مسلمان ته په زړه کې کینه پرته ده دا ته ولی الله د زمانې ولې نه شي کولی صفا خبره ده ته په دغه شو قدر په دا شپه چغې مو وي چغې مو وي خو کې دا کینه یې د زړه نه نیست دی دا بغض یې د زړه نه نیست دی د پیغمبر وینا د زما خو نه ده نه به د زړه نه به وباسي کینه مسلمان ته جینه به دغه نه وباسي کینه کافر سره ساتي مسلمان سره به نه ساتي او شرک به نه کوي کفر به نه کوي دا 2 سیزونه دا 2 کسان وی دا نه بخم د پیغمبر علیه السلام وینا کله نه به حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسپیو د الله پته کله نبی علیہ السلام مبارک بسترې ته وکتل نو نبی علیہ السلام نو ورپسې روانه شوه ګوري اسنه لور کړه کې دني ته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته د شپه نیمه شپه هلته ورپسې ورغله هغې د ورونه به ورننه وته ولې نبی علیه السلام نشته
هغې ګلعادي صاحب راپاڅو خدای پاکه څه شول په دې نیمه شپه کې او په مدینه شریفه کې خو دشمنان هم ډېر منافقین وو یهودیان وو علي صاحب ورته ویل راځئ واپس جومات ته ورغلل یو ځای بل ځای یې ګوري چې په کومه لار به تلو نو په هغه لار به هغه خوشبویي خوره وه نو چې کوم به نږدې ملګري نو هغې ته به پته وه هغې ته خو به د حضور پاکه خوشبویي پېژندله ورسره به 24 ګنټې ناست و د عطرو او د ګلابو خوشبویي به هم پېژنده او دا به هم پېژندله نو هغې ته پته وه چې دا خوشبویي په دې لاره خوره ده نو په هغې پسې به تلل د پیغمبر علیه السلام مبارک دغه خوشبویي په دغه بوی باندې روان شو نو د مدینې منورې چې کوم قبرستان د مقبره ده هلته ورغله مقبرې ته تللی و نبي علیه السلام اوس صرف ګوري چې په هغه مقبره کې نبي علیه السلام مبارک په سجده پروت دی او جاري نو حضرت فاطمه رضی الله عنها ته ورپرېوت اولاد دی بابا وټ چېرې ته تکلیف رسولی دی چېرې تاسو غوسه کړې ده چېرې ته ضرر رسولی دی ولې جاري په دې مشپه کې دلته پروت دی او دا آیات ګورې وې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله اے امت له سوال کو یا الله ته زما دا امت دوی سزا ورکې او عذاب ولا ورکې نو ستا بندگان دي تا نه څوک تپوس نشي کولی چې ولې ولا عذاب ور او پروردگار که ته دا امت وبخې نو ور ډېر لوی زورور بادشاه څوک غرانی کې ویجاري ولې وبخې امت له سوال کو د عرفات په میدان کې 15 ګنټې یا 6 ګنټې تقریبا جوړیږي نبی علیہ السلام مبارک په جړا کې هغې خپل امت دپاره په هغه ګرمۍ کې په ولاړه په اوښه د پاسه دا نور ځلېده او نبی علیہ السلام جړل امت ته سوالي وکړه څومره مونږ سره د نبی علیہ السلام غایبانه مینه ټول امت ته نو چې او جړلې دا آیات وي یا الله که ته دې امت له عذاب ورکړې نو ستا بندګان دي څوک دنه تپوس نشي کولی او پروردګاره چې بقي نو ډېر زورور بادشاه څوک نشي کولی چې دې ولې وبخښه چې دی وي نو فاطمه رضی الله عنها ورپرېوته بابا ولې چا تکلیف درته رسولی ضرر د تجارت ټول وي په دې نیمه شپه کې راغلی و دلته جار وی نه وی عایشې فاطمې وی اودومه جبریل علیه السلام را وی راته ویل چې د شوقدر شپه ده پاسه که د امت دپاره زه سوال کې او دعا کې ولو غوره بولې د قبلېدو شپه نو دې ځان له عالمه دی چې مې بل دی چې جارم نو خلک به ویښېږي را باندې به پوه شي ای مقبرې ته رالم ځان له پرې تیاره کې خپل دفتر امت دپاره زاري او فریاد او جړا مې شروع کړ نو چې نبي علیه السلام دونه په مونږ مهربانه دی نو مونږ ځان باندې مهرباني نه کوو نو شوق قدر شپه دا ډېره مبارکه شپه د انسان د فایدې شپه ده او کړیه خبره دا ده ګورې د انسان اخلاص چې دی که نه دا به نه وایي چې زه به څه عبادت وکړم 2 رکعته وکړم دا به نه وایي چې زه به څونه ذکر به وکړم دا خو به ټول ویول غواړي نه 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 لږ وکړه خیر دی خو په مینه او باخلاص یو بادشاه اعلان کړی وایي چې په چا کوم شی خوږ لګي نو مال راوړئ انعام به ورکړي چې تمپۍ والو نه هغې چې تمپۍ شوم یا څو غوړي مړي یوړل بادشاه له بادشاه به انعام ورکړي کوم به د کپړو جوړولو والا او قشته سوټ به مزېدار برابر که بادشاه له به یو صاحب دا کپړه مې جوړه کړې ده هغه له به انعام ورکړي چا چې څه کاروبار و هغې کې به خوشي وکړ ته په کلي کې یو صحرا کې یو ښځه خاوند اوسېدل بچي به سره و بوډا یاره بادشاه اعلان کړی دی چې کوم شی در باندې ښه لګي ښایسته لګي راوړی دی انعام ورته نو ښځې زه خو بادشاه یو منګې اوبه وړم هغه ته باندې اوبه خوږې لګېدې واته یې اوبه د الله لوی نعمت دی منګې د اوبو ډک په د پاسې پې کپړه سره وتله ښځې ورته ویل ستړیه داسې کې بادشاه سره اوبه لګي ویې ښځې داسې اوبه به ورسره لګي یا زما د کېږي ورته دې غریب ته د خپل کې اوبه ښایسته ښکارې دي کده ورته وایي نه ستړیا ګورې هلته اوبه ډېر ته بادشاه ورته غوسه نه شي ای بادشاه سره به اوبه ډېرې خو زما د دې فی په شان خوږې او ښایسته اوبه
سره اوته د منګیرو منګیره وته واله روان یا دا مزلې وي په لاره ته د پاسه به هغه اوبو باندې نورم لګېدو ګرمي پیاس خاص پیغه و د ډولي شور وکړ دغه به سر تړی چې د بادشاه دربار ته وروځي د دربانچیانو عذر ویسته کې ویایم بادشاه له تحفه راوړی اعلان بادشاه کړی وی اوس پورسي وینا دا بادشاه مخکې پر شریعه ته اوس پورا وینا درمه بادشاه مخکې پر ماول کوکر خلاص کې بادشاه له څنګه بادشاه ته بیداران وی کې لاځه غمون ته نه پړیګو تاسو چې رس کړی دوه ای غریب مجبور شو چې سره تیوس کړ دا او بس خاصه وی نه والی بلا زمانہ په تیر او اسخا بنت خطر د اسخابي دیم غریب ملامت شو کې دا مې سوپ او په بس خاصه وی اساری ورته وی خره کې مدل پاوس پر د بادشاه مخکې رس کړ دی او دا بدبوئی پاغه لګېدل وي نو بادشاه به خماله دی ګند را پسې راوړي متیادی را پسې راوړي سرمل بدل او بد ورفي دا کیسه کلی یاره وی دا خو مال کل کیو براغشته او دا را باندې کې لګېریو بادشاه وی کې 50 قشه لګي مال راوړې له انعام ورکو یو اس کوئی پتیلار او بادشاه ته لوي سي دقه سي یو سړی راغلی بوډا بابا ویتا فراول او دا وبمرو داس خو وبمرو د دې غریب استادونو رپیډیو بادشاه برادر سره بادشاه ته ورمخانو بادشاه وته وی کې څنګه وروړي پیسې ما پی بواله مقا اوس رپی غریب کې دا ما نه نه رښتیا وا وی په ما تا اعلان په ما د خپل کوی اوبره افوګیس کاری دی بل سره رسونه کې تعالی مې راوړي اسم نشته مې راشه دا وره اوسه سبا په لارس کا شیړي ګورمار پورې خاندو تو کې نه ریکل او پولیس والا هغه کم دغه دی وی سب سزا ولا تا پورو ټوکی کوي خاندې غر پورې ته بادشاه وی شاه لو وتوي او بیت رات مګي ولوین ورشه د سرو زرونه ولدک حساب دا ولی وی دا د ما کې را خلق ستخی مال وروړي دا زمانه دی پکا دا ارس ما سره شته په د ګورم چې د خلکو ما سره مینشتو کې نشته اخلاص په د خلکو کې ما سره شتو کې نشته هدي غریب دغه محبت او دغه مين او د اخلاص کې دا سي په فکر لګیدو مال نو عبادت تلګ او پرې نه او په مين او په محبت و اخلاص و د زمانو د نبی رسول الله د دعوت او د تبلیغ سره یو لوی دایره د مسلمانانو په دې په اسلام کې داخله شوې ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق کتلی یو سفر کې د صحابه سره نبی رسول الله مبارک تر ګڼ صحابه وبنل نبی رسول الله مبارک یو لوټې ته ناستو کاغی او دس کو او صحابه ورته رالل د الله رسول یو بخلاص شي سارویم تګیری او انسانان هم تګیری فرید دکرا مونږ او زمونږ ساروی د یتن دی راوګرا حالات نشو به دغه وبدي کې راتا سره په دې لوټه کې څومره پرتی نور لیس نبی رسول الله مبارک یو څو صحابه مقرر پر ویل تاسو چکر ولګوي او ګوره کته ته نږدې دی غل ابو غریزه علاقه او چې کوم دی چې دی ځما کړي و په سفر کې ویډي غلو نه غیر چاته راکې چرته خوړی یا د وګ ډنډ یا چې د چینه یا پی ویډیو وګورئ یو حضرت علی رضی الله عنه یو بل صحابي دی هغه پاسونو سوار شو یو قابل قامن لتر یو دانه و ازانانه په وګ باندې بار ناشته ده یو طرف ته یو مشک د وبو تللی دی بل ته یو مشک د وبو تللی دو مشکونه یو کو اندې دی بل کو اندې او دا په پاسه ناشته او د اوف کولې لاس کې نیولې روان دي چې دوه صحابو د اسدودي د ورمخ کې شو وی خدای دا وبدي دي مشکونو کې وی او وی دا تم نه دی راوړي مطلب دا چې ډیر اتوفي چې مونږ لاړ شو چې مونږ نه او بو تنظیم وکړو اخذ ورته وی یو بخوړې لې څومره لري وی پرون دی وخت کې د بودر نه روان شوی با یو شعروز مدلنا عربو کې وبل وی غنیمت ته وی تیل ارزان دی وبګرانی دا حقیقت دی او به یو لیټر پاتا په عربو کې نن سبا په یو ریال او په 2 ریال ملوي او تیل په څلور نه دي کې په شپږ نه ملوي نو تیل ارزان دی وبګرانی
وی پرون دی وخت د اوبو د خوانه را روانه شوې یم. نو وی علاقه کې نارینه زمونږ بار په سفر تللي دي، تجارت باندې تللي دي، او ماشومان دي او بوډاګان دي او زنانه دي، نو د اوبو والا ماله وه. وی کورې یا ترورې خفه کېږمه، زموږ یو مشر دی هغه لري یو کوټې بولي، د اوښ هغه پړې یې ونیوه او ښځه پرې د پزه سوره وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیبو. وی د الله رسوله مونږ خو چکر ولګو اوبه نشته، او دې زنانه را دوه مشکه را ډک کړي او خپل قوم له روانه د قوم له اوبو وړي. و که دې نه هم تپوس وکړو نو دا وایي چې اوبه د یو شوارو په مدل لري. پرون دې وخت کې مې مشکونه بار کړي او را روان یم. دا حقیقت دی. مونږ لا تېر ځل چې عمرې ته تللي نو ټیکسي مې ونیوه، ملګرو ته مې بدل کړ. نو په لاره ډېر زیات مزل مې وکړ او یو ځای راوښایي ورته وایي یو علاقه